مور راوړې بخپل کار کې زم د رور نه غټ دشمن بل نشته دا مې وره رور چې د سره بد راواغسته کنه چې لس لکه دشمنان پیدا شي دا لس لکه دشمنان به تعالی دومره نقصان در نه کړي څومره چې تعالی د مور راوړې نقصان در کوي او دا به ما سره منئ کوم اړو منئ ما په مقدس مکه په تاریخ کې ړومبی ظالم خروج جوړ شوی دی که نه څوک جوړ شوی دی د آدم علیه السلام زوی چا وجلی خپل د مور راوړي نه دی وجلی خو زه په دې حیران یم چې په دې قوم باندې څه چلو شو په دې قوم به دا قوم د کومې تباهۍ سره مخ دی ما په نیټ باندې کتل بیګا په دې صوابۍ یاروسین کې بیګا ما کتل 15 رونو 15 او ځان له کور په دې کې یو سړی هغه وایي زه خپل کور خرڅومه زه خپل کور خرڅومه په دې رونو کې ورته یو ورور دی کور اخیستو ته تیار شو بیګا چې ما کوم ورته با خبره کوم نو بیبي ورته ووایي چې ښځې ورته وایي چې دا کور مه خرڅوه بس غریبي ده کله به یو کله به نه وي نو مشر ورور ته نه په 15 لکه روپۍ کور واغستو او په کوم انداز یې واغستو په 10,000 روپۍ میاشت به درکوم هسې سوچ په کار دی که داسې ما ته ووایه که نه دی د مور راوړي نه چې ته کور اخلي په څو ته به تاله د میاشتې 10,000 روپۍ درکو او که په دې دوران کې ته انکاري شوي نو بیا به 4-15 روپۍ ماله جرمانه راکړې د سړی وتړلو چې په ټام باندې د بیبي ته نه خفه شو هغه د پلار کره لاړه چې پلار کره لاړه دی ورپسې تلو راتلو هغه نه راتله ورور ته سوال جواب وکړو ما چې بیګا څه اورېدلي بیګا نو ورور ته په وټسپ باندې ووایي چې خیر دی په دغه ټیم کې زه پوه شوی نه یم ما غریبۍ تنګدستۍ راخیستې وم د ته مهرباني وکړه دا کور ماله واپس راکړه نو مشر ورور ورته وایي چې مخکې جرمانه راوړه او مشر ورور یې کور چاله اخیستی پته ده شته زومله زما په خبره پوهېږې زومله یې کور اخیستی زومله چې زوم خو ګران دی که نه زوم ګران نه دی مور راوړې به خپل کار کې زم د رور نه غټ دشمن بل نشته دا مې وره رور چې د سره بد راواغسته که نه چې لس لکه دشمنان پیدا شي دا لس لکه دشمنان به تعالی دومره نقصان در نه کړي څومره چې تعالی د مور راوړې نقصان در کوي او دا به ما سره منئ کوم اړو منئ ما په مقدس مکه په تاریخ کې ړومبی ظالم خروج جوړ شوی دی که نه څوک جوړ شوی دی د آدم علیه السلام زوی چا وجلی خپل د مور راوړي نه دی وجلی خپل رور نه دی وجلی قابیل نه دی وجلی یوسف علیه السلام چې په دې د الله یو عظیم پیغمبر چې الله وله د نوي دنیا حسن ورکړی ښکلي خو خلک ښکلی په ښکلو خو ماحول ښایستی او د یعقوب علیه السلام رونه بچي ولګېده په 10 کسه یو ورور بوتلو او څه چلې ورسره وکړه په دغه شی دی هسې سوچ په کار دی که نه یوازې مسلې خو نه ده چې دا مسله داسې ده او دا مسله ستا په معاشره کې اور لګېدلی دی اور رور ورته وي نه اول جرمانه راوړه کور واپس کول نشته بیا ورته دې ورور میسیج کړی سوال یې ورته کړی دی وایي نه منم به د شپې راغی بچي په خوب ودو او تماشې ورته نیولې ده 4 بچي یې وجلي دي حلال کړي دي او بیا ځان وجلی دی ته ما ته ووایه که نه د ظلم انتها ده که نه ده سرور کونین تاجدار حرم فرمائی وی دا اللہ دا رحم سل حصی دی دا اللہ دا رحم سل حصی دی یو کم سل حصی اللہ ځان سره پریخی دی یو په کائنات تقسیم کړي دو باغی کې زناور ته دومره رحم ملو دی وشي دې کله بشیر وړي ریاض الصالحین کې دا حدیث مبارک پروت دی وشي کله دا زناور دا بشیر وړي پوښي چې بچي زمانه جدا شه نو دې د خپل خپل راغونډي کی چې دا بچي زما د خپل د لاندې نشي
چې دا بچی کوم د ما نه جدا شي چې دا چاته د ما د خو ته رښتیا ووایه او چې بیا داسې حالت وګوري نو زه خو وایم چې دا خو د ظلم انتها نه ده شوي دا لوی جهالت نه دی سړی چې چاته چې خدای دې بیخ او بنیاد وباسه نو ووایه د دې پلار بیخ او بنیاد ووته که ویې نه وته اول یې بشي ځان نه تباه کړ او بیا خدانه په خپله ووژلو نو زما او ستا په معاشره کې دا نور هېڅ هم نشته وایه هېڅ هم نشته دا زموږ عمل او دا زموږ کردار دی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه به په تاسو باندې بادشاهي کوي زموږ عملونه خراب شوي دي رب کریم دې موږ تاسو ټولو سره د رحم معامله وکړي دا کومه حادثه چې پرې ثوابه یا رسل کې راغلې ده خدای دغه خاندان له صبر ورکړي او واړه ماشومانان خو صرف جنت ته لاړه خو جنتیان دي چې په خوب کې حلال کړي په خوب کې الہ العالمین د داسې ظلم نه موسات امین وایه خدای دا داسې ظلم نه موسات خدای مو ظالمان کو مو مظلومان کا مو سر د رحم او د کرم معامله وکړه